لکه مطلب دا چې هغه ډیر پاک ځای دی جی دا چې کوم ځای دی کنه اوس هم شته دی جی او به هر حال د مونږه خبره په دې روانه وه چې اوس هم هغه زوړ حال کې پروت دی جی نو اوس پروسه کال هغه د یو څه کوټه نوې کړې ده جی خو هغه ځای شته جی او هغه چې کوم ډیوا او انغری ما پرات ورته دا درخواست وکړ چې کوم مالک ورته ما چې تاسو دا انغری هم پاک ځای بیا جوړ کړئ جی او دا ډیو سره کې اکا شان کې دی دا مې یو یادګار دی کنه جی نو دا ما چې تاسو ته وی چې د حضرت سید محمد شاه صدومی رحمت الله علیه د حضرت شیخ المشایخ اخوند محمد نعیم صاحب نه په کامه کې چې دنو دا نقشبندیه سلسله کې په 1915 هجری کې بیعت کړو دا دغه مریدانو دواړه صدومی صاحب او دا بیا د یو بل مو کړه بیا دا چې په دې سلسله دغه شان دی هغه ته ورسېدل عبد الله کوټی ته دا سلسله داسې جاری پاتې شو جی د دین علاوه حضرت مولانا شیخ المشایخ محمد غوث قادری لاهوری هم دغه سلسله بیا د مولانا نعیم صاحب په سلسله کې راځي او په دې بار باندې شاه محمد صدومی او شاه محمد غوث قادری رحمت الله علیه دواړه پیر بیان شو لکه خپل کې کنه جی ځکه چې د یو مرشد زما مطلب دلته کې دا دی چې زه د دین دا معلومیږي چې په افغانستان کې په دہلی کې په سهارنپور کې په پیښور کې د پښتونخوا په مختلفو منطقو یا په ګوټونو کې په سیمو کې د موریدان هم او شاګردان هم جی شیخ مانون رحمت او الله ډیر به داسې وي چې هغه به مونږ ته اوس هم لا نه معلوم جی لکه دا کچري په دې باندې تحقیق وشي لکه چې څنګه تاسو ما وختي دا خبره کوله چې څو وخت پروګرام نو شروع کړي جی چې بلا شي مزارونه دي په دې پښتونخوا کې او په دې صوابی کې جی چې هغه کې کامي شهیدان پراته دي پاغي کې چې کم دینو زمون صوفیان اولیاء پراته دي او هغه اولیاء هم شهیدان پکشته دي چې هغه لکه غزاګانې کړې دي اوس دا ټول چې کم دي نو زمونږ مشرانو په سینو کې خردي په حواله خبرې شته او ځنې هغه شفاهي روایت خرور دا د منځوزي او دا زمونږ د تاریخ کړای دي نو باید چې دا کړای دا تاسو د دې چینل ډېر لوی کردار هم غنم په دی حواله باندې یعنی د پښتونولۍ پښتون قام د تاریخ چې دای چې کوم دی دا سلسله جاری ساتلې ده او دا دروسه پورې لکه هغه زړی ریخي معلومي او تسلسل چې د زنجیر کړای ځکه چې پرون نن او سبا ژوند دینه عبارت دی که څوک تش په پرون کې کینی وای چې بس نورس نه منم نو دام تخریب دی او که څوک پنن کې کینی چې پرون نه مني نو دام تخریب دی ژوند پرون نن او د سبا نه عبارت دی درې پرچونه دي او چې څوک صحتمند رویه دار چې خلک د خپل ماضي تسلسل جی نه خبر وي په ماضي کې اوسې نه اوسې په لمحه موجود کې او د خپل پرون سره هم تړون لري او د سبا په لورم سفر کوي خو د نن په غیږ کې د پرون د روح سره که چېرې داسې نه وي نو دی به لکه څنګه چې موږ روزان بایلو په دې ګلوبل ویلیج کې یا په نړیوال کې دا څیزونه دا زموږ بنیادونه دي په دې کې مینه ده په دې کې جمال دی په دې کې خوږوالی دی د دې شخصیتونو کې چې ګنو ډېر لوی خواږه دا داسې نه دی چې دا عام خلک نه وو دا د الله والا وو او دی چې دی په غېږه کې چې کوم دی نو بلا خلک راغلی دی د هغوی روحونه پکې کوشر شوي دي پکې روحاني سکون مونته دی هغه یو خلک یو بل سره انټیکټ ساتلی دی لکه مثلا مولانا میا محمد نعیم صاحب بچې دی نو هغه به باقاعده دلته راتلو سلام له شاه منصور ته دا شان نور که نه چې کوم نو هغه ځای ته به بیا راتلل صدومي صاحب به راتلو داسې بلا خلک به راته د خپل مرشد دغه سلام له نو دا داسې نه وه صرف سلام نه و دا یو ونه وه او دغه ونې څانګې وې دا نو دی زمونږ په دې ټولنه کې چې دی دا په دې کې د مینې محبت خواږه دی خورول ځکه چې صوفیان چې دي که دی مثال د ګورې ونې دی به خپله د نور هغه تپ برداشت کو خو د دی د لاندې به خلکو ته سوری میلاوېده د امن مینې روادارۍ زمونږ روایتي موریان صاحبانو کې که شدت پسندي بعضو کې وي نو وي به خو زمونږ چې هغه عالمان چې هغه صوفیان هم نو هغوی په کروڑونو خلک مسلمانان کړی دی
او د هغوی ډېر لوی مثبت کردار پاتې شوی دی. او حضرت شیخ مانون یوسفزی رحمت الله علیه د شاه منصور هم د دغه سلسلې یو کړای ده او ډېره مضبوطه کړای ده چې زموږ نه روکه وه او زموږ د هغه اگر چې د هغه نوسو کې ما ته بیا رزیم بهی دا خبره وکړه چې ما په تاکال کې د خپل نیکه مزار جوړ کړی دی جی خو ما په هغې باندې شیخ محمود بابا لیکلي ځکه چې مونږ ته به خپله مشرانو وي چې شیخ محمود بابا ستاسو نیکه لکه نوم او ما ته هغه ته ګناه نه و چې هغه ته صحیح ایګزیکټ د هغه د زیږون نیټه د وفات سلسله دا پته نه وه خو کم از کم دا ورته پته وه چې دا زموږ نیکه دی او په تاکال کې دا هم یو ډېره ښه خبره ده. او هغه ما ته دا هم وویل چې زه به لکه ته دغه د هغه یاد کې به زه پروګرام کوم جی هغه نوسي دا جی نو انشاءالله چې د شاه منصور دا ډېر لوی نوم دی جی د شاه منصور د علم او د ادب زانګو ده جی بله اوس هم پکې چې دی نو دغه سلسلې د نقشبندي سلسله چې ده نو روانه ده. علما پکې هم شته ښه لوی لوی جید علما پکې شته مذهبي سکالران پکې شته خو دا زموږ نه چې کوم یو نوم نو دا زموږ نه روکیږي روکو جی او موږ بیا روکېدو ته نه پرېږدو انشاءالله دا زموږ ماضي ده. جی نور نبی صاحب یو څو ایس ایم ایس راغلي دي دوی به پکې شامل کړو جی. وایي سلام بایي زه یم خوشبو د شاه منصور نه ستاسو پروګرام ډېر نایس دی ماشاءالله او نور لمین یوسفزی صاحب ته ډېر ډېر سلامونه او ډېر ډېر هرکلی ډېره مننه. او وایي زه یم نایاب د جلبای نه نور لمین یوسفزی صاحب ته زما له طرفه سپیشل سلامونه او بیا په ټولو مینوالو ډېره مننه. او ګل خان یاد کړي د لینډي مردانې لیکلی دی و یوسفزي رانیزي او ملیزي څوک او د دوی نسل کوم کوم ځای آباد دی. جی جی بالکل یوسفزي دا د یوسفزو سب کاسټ دی ملیزي رانیزي مندړ دا ټول یوسفزي دي جی او یوسفزي په سوات کې په بونیر کې او په دیر کې جی دغه شان ورسره ملیزي په باجوړ کې جی مندړ منګ دلته په صوابی کې یوسفزو جی دا تقریبا دا زمونږ د آبادۍ دغه دي او زمونږ مور سیاله یو دی لکه د پښتنو چې کوم د قبیلو کوم مور سیاله چې که نه لکه څنګه چې رحمان بابا وایي که نه چې یو کتاب په سړبن کې چا ونه کړ بې رحمانه چې یو که دا کتاب د هغوی د مومندو چې دی نو سړبن دی مور سیاله دی یو بیټن دی یو ورغوشت دی که نه نو دا زمونږ مور سیاله شریف دی په ټوله بیټن ورغوشت او سړبن جی نو زمونږ ټول یوسفزي چې کوم دی نو دا په دې مختلفو سیمو کې اوسو او دا زمونږ قبیله ده جی ملیزي هم یوسفزي جی یو کال به واخلو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رور می څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ مانرین خبرې کوم خیر زمان سعید عدل څنګه خیر زمان لاله هرکلی درته وایو جی. زه په جدو ټیګون باندې کوم ته نو مو مسوره په غیره ماته ویلا کا پروګرام دې شو ویلې تر څو ته بولی اسی دا کاکا پروګرام بیا شي هغه بیماری مو په پټه باندې پولیس نه راوړل راغله خاجي خبرې نور دي د خبرې نور دي ملت څنګه دی ملمه د شاه منصور د خیر سره ملت څنګه وایي ډېر مننه سیټیزن را سپرا سره مانیره مشران مانیروانو د مانیره شریعت هم راغلی او چې پروګرام هغه مګر ما خو تاسو ته خبرې وکړې جی 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 आवाज تاسو کټکیږي را کټکیږي صحیح دی جی دا کوی برابر وي ګورم ته خیر ښه پروګرام ډیر مزه ده په دې باندې دا غواړم چې ملمنو غواړي چې موږ په تاریخ او دا په ولا باندې چې د دې چې د زالو په ولا په تاریخ کومه راغلي دا الو ما هو په کوم ډیر ډیر مننه جی ډیر مننه
ډېره مننه جي ډېره مننه. میسج راغلی دی یو ډېر ښه پروګرام دی ټول ټیم ته او نورالامین یوسفزۍ صاحب ته هرکلی وایم. ما ته د نورالامین صاحب پته راکړئ او ورته وایي چې د لاهور شیخ مندن بابا او مولا بابا تاریخ هم بیان کوي. وحید یوسفزۍ د وړوکي لاهور نه وار په وار به راځي. د ټولو جی ټول زمونږ مشران او د ټولو خپل موږ سره احساس هم دی، د هر چا خپل کردار او رول دی. انشاءالله دغه کلو موږ چې څنګه وایي هر کلي ته به ځان رسوو انشاءالله. او کوم چې په کتابونو کې نشته جی نو موږ به دا کوشش کوو چې موږ د دې دپاره دا تلاش وکړو، دا لټون وکړو جی چې ډایرکټ نشته نو که انډایرکټ په کتابونو کې ذکر وي، که نه وي نو چې سینه په سینه کم روایات وي د هغې تجزیه به وکړو، ځان به ورسوو حقایقو ته. جی داسې مخکې ما کړي ومو چې کله د صوابۍ تېرې شاعران ما راټولول جی نو په هغې کې د ډېرو خلکو موږ ته د زیږون نیټې نه وې معلومې، د وفات بیا به موږ چې چا نه روایت اخیسته نو د هغه عمر ته به وکتل، هغه ته به وایي چې تا ته چا ویلي وو د دې سړي باره کې، نو هغه به چې وایي ما ته پلار ویلي وو، نو بیا به موږ که پلار به یې ژوندی وو نو هغه سره به میلاو شو، هغه ته به ما وایي چې یاره ستاسو به هغه وخت څومره عمر و چې تاسو دې لیدلی و، نو هغه به وایي چې حافظ جي ما لیدلی و نو زما دومره عمر نو ما به ورته د حافظ جي به څومره عمر و، نو د هغې نه موږ به دا اندازه اخیسته چې دومره دی به د زیږون او د عصر زمانه بیا به د هغه د شاعرۍ کې موږ کتل چې کومې ټوټې به موږ سره راغلي چې د کوم ذکر کړی چې دا که د خپلې ځوانۍ ذکر کړی یا د خپل هغه دور کې چې کوم واقعات وو نو هغه وخت کې لږ ملکوالي وه نو سړي د زړه زور هم ډېر جی نو اوس خو زموږ د خولې زور ډېر دی خو د زړه زور هغه هومره نه دی جی نو دا به انشاءالله کوشش کوو چې هر کلي کې کوم دغه هستی دي جی او د هغوی کردار پاتې شوی دی کامل جی لکه صوفیان یو خو هغه صوفي وي چې صرف خپل ذات پورې محدود شي که نه جی یو هغه صوفي وي چې هغه کامي کردار ادا کړی وي جی انشاءالله موږ به دا کوشش کوو چې هغه د قام او د ولس دپاره کوم رول ادا کړی دی نو ځان دپاره خو چې څه کړي دي نو هغې اجر او د هغې بدله به له خدای پاک ورکوي قام لی چې څه کړي دي نو به موږ یادوو دا زموږ سره د هغه امانت دی او په موږ باندې قرض دی او زموږ فرض دی